السلام علیکم. څومره د مولا منونکي وي ټول ستړي مه شوئ. زه نن بیا تاسو سره مخامخ شوی یم او زه نن پیغام د سید عبید در کوم چې هغه د شیلمزون سید دی او تقریبا کال کېږي چې هغه اسلام آباد کې پروت دی چې هغه کومه بیماري دی هغه تاسو ته ټولو ته پاته دی. نو زه حوالې سره څو خبرې کوم او ته خو زیاتې خبرې نه څي خو بیا هر د مولا منونکي ته پیغام ورسېږي دا یوه ښه خبره وي چې وروسته بیا مطلب افسوس نه وي. سید عبید 12 تاریخ نه افریشن و نن هغه افریشن کېدلو لکه نن 12 تاریخ دی هغه افریشن کېدلو بدقسمتۍ سره چې هغه سره 6 لاک روپیو کمای راوړو. تاسې به لیدلی وي چې مو کلیوال سید نجیب بېقاعده هغه ته راغلی دی او هغه سره یې ویډیو کړي دی هغو خلکو ته یې پیغام یې کړی دی چې هغوی نه مې خو زه ښه لوم نه خوا نه راکوي چې کوم یې هغه نامې اخیستي دي هغوی سره یې مو لګېږي نواسه پورې که نه او خوا نه راکوي چې زه هغوی نامې وخورم پیدا نه لري. هغه ویډیو به تاسو لیدلی چې هغه کې چا نامې اخیستي دي نو د سید عبید زوی سره بېقاعده چې ثبوت شته ما داسې پلنکي ته میسیجونه کړي دي او یا د سید عبید چې کومه سید نجیب ته جامع کړي وه چې یاره زه داسې پلنکي سې ما نارې لګولې منډې ترډې حساب کتاب مو سې کولو نن مغه خلک ما ته یې چې پرېږده ما که ختم شي. خدا خبر خیر ورکې که یکی پیغامو که در کوم هر مولا منونکی ته دا مطلب زور سے منوی سوال و ذریعه سے منوی صدا پیغام ضروری نه ضروری وگانوی چه و ایمو تاسی دی گرمی ایمو تاسی دی مطلب هر شی تا پکار دی چیاره تا سید عبید سره مرسته وشی دا ایمو تاسی گرمی و سرمایه دی هغه داسې پیغام څه مخکې بېزوي مطلب دا څه کار ته یو کال ورته کېناستلو اوس هغه نه څه تېر شوي دي هغه یو خدای ته پاته دی چې هغه مطلب د 7 میاشتې کېږي چې هغه ما سره رفتې میسیجونه کوي هغه ته زه څه جواب نه ورکوم چې له واجې نه ورکوم چې ما ویډیو زیاتې کړي دي زه یم چې یاره د مولا منونکي دي یا به چې ورورسېږي یا به نه ورورسېږي نو مطلب بیا انسان وکړي ګنهګار کېږي. زه دې ته دغې رژې کې اریان پاتې یم چې د خپل ور ته د دغې رژې کې ناست یې چې له واجې نه ویلې چې پلور دی او بیا مطلب ته منډه ترډه کوې یو کال کېږي چې تا سره سید نجیب یا مطلب یا ته منډې ترډې کوې دا یوه ډېره د افسوس خبره دی او ډاکټرانو ورته ویلي څه دي دا هغه خبرې ورته کړي دی چې آیا دا پیسې خو تاسې 12 تاریخ نه 6 لکه یا 7 لکه روپۍ خو نه کې جامې کمه شولې که یې 16 تاریخه پورې مو دا 7 لکه روپۍ جمع کړلې خو صحیح دی که جمع مو نه کړلې مطلب بیا به 14 لاک روپۍ جمع کوئ 20 تاریخه پورې یعنی ما څه کله تحقیقات وکړل او رابطه مو وکړله یعنی هغوی دا شی مو ته وویل نه آیا که دغ سره مو تاسې 16 تاریخه پورې دا 7 لکه روپۍ 6 لکه روپۍ مو تاسې مرسته ونه کړو نو دا بیا 14 لاک روپۍ کوم ځای نه کړي هغه حال خې نه ورته راوړي چې کوم سید نجیب په میډیا باندې ویلي دي خبرې یې ورسې کړي دي چې چا پوسټونه ورسې کړي وي چې چا کمنټ یې ورسې کړي وي چې زه هیلپ کوم هغه حال خو مو تاسې ته پیسې نه راوړي هغه خې مو تاسې کوم بچی جلندرۍ چې هغې ته 10 لکه روپۍ کمې وي هغه مو تاسې نه هغوی دوی واخیستله مطلب یې دوی لاسه پیږوي د دوی لاسه مطلب هغه وفات شوله نو زه تاسې ته دا پیغام در کوم چې یاره د 7 لاک روپیو نه مسافرانو تاسې کمیږئ نه تاسې زیاتېږئ تاسې رزق کې به خدای اضافه کوي. زه تاسې ته دا پیغام در کوم چې پلیز دغه سید عبید دا یو کال کېږي دغه کار کې پروت دی پوسټونه یې کېږي ویډیو یې کېږي شپږمه ویډیو شوه چې زموږ کلیوال یې کوي آیا داسې د سیدان یا پښتانه ویلې غوږ پېژنه پوره
غریب دی که څه واجه دی یا کلي کې څه مسله دی یا دوره ستر قوم دی شلوزان ډېر بې دراکه ستر قوم دی سید عبید ډېر ستر قوم دی شلوزان زه هغوی ته دا پیغام ورکوم چې آیا دا خو تاسې کلیوال دی تاسې خو مرسته ورسره وکړئ دیرو په دیرو وګرځئ ښار د مولا منونکي ته سوال وکړئ زه تاسې دا پیغام در کوم چې دا تاسې قوم یوه سرمایه دی لږ به کابر کې چټاک والی وي لږ به مرد اعظم دا کې درته وي لوړ تاسې مرسته ورسره وکړئ دوره مطلب ستر کلي کې عربو ملکو کې به وي د یورپ ملکو کې به وي زه بیا د مسافرانو د مولا منونکو ته دا پیغام ورکوم هغو مرګولو ته دا پیغام ورکوم چې هغه ما سره فرفتي دي ما سره جامې کوي جار قربان څه کوي پلیز د سید عبید سره تاسې مدد وکړئ د سید عبید زندگی ډېره حالاتو بوره حالاتو کې دی آیا که دا وفات شولو نه بیا هغه خال کې څه وزر ته ویڅي څه کوم د اوس حالاتو کې دا شی کوي نه بیا هغه وزر نه څه کوي سید عبید یا زمن څه کوي پیدا نه لري دا وخت مو تاسې ته بار بار جلندرې دا پیغام در کړی و چې به یې مړ کېږي هېچا غوږ پیزه نه اوسي وخوړله دغو واسکټو والا غوږ پیزه نه اوسي وخوروله رجا وریځه دی قسم درته کوم چې دغو واسکټو والا غوږ پیزه نه اوسي وخوروله لاسو لاکو روپیو نه غریبه وفات شول همداسې سید عبید ته 2 لکه روپۍ کامې دي دوره زیات ډیمانډ نه دی 16 طریقه پورې که دا پیسې ورته جامې نه شولې بیا 14 लाख रुपए पर्ची प्लीज तो मदद वकोई मां अमेज़न को मवेडी वच मो कड़ी वा मुकली वॉल सेद नजीब कड़ी वा और की मुसरा 4 हफ्ती कड़ी वा गोया मतलब आलती मुना मे वाली कली चेहरा चुरा मतलब هغه ولکای هغه سره یعنی سامونی خسته وغای 40 کرو فکس وشولو یعنی 40 کرو تا هغه ور کړلو سید نجیب او به دې کې څه مو ویډیو وکړه بیا سید نجیب کړي و چیرې موږ سره دوره ضرورت چې مو خونی مخته مکمل وطن ډاکته خځونه یتیمانو غریبانو پندو برونه ډاکته آیا دغه ته څه وایم څه جواب ورکوم هغه یوړو بچي او شور څه کوم دی نغه خو ډیر د سي مشکلات لري ډیر د سي غلري اخ کی مسره 4 هفته کړي واغوي دوباره مت ریپلی نه کارو یعنی مطلب مونیالتی نمی ولې کله یو خلکو نمی مونی ولې کله یو کونو لیست مو برابر کړلو او متپاته ولګي د چیرې دوره ډیمون مت روان دي او نو مطلب اګ ډیمون لواجی نه دغه خونی پوتې شولې غوي نمی مو ولې کله غوي ته مو ویلا یعنی مطلب مو کلی ورو ته ویلا څه درڅم هر چا ته خپل حق ورسي یعنی د سینې په کور چې انسان ته کله یو انسان میسج وکړي چې مو دوره ډیموند ویل دي انسان نه مالک چیرې پلانکی سړی پلانکای لمبارې د دې مو سره دوره مطلب ډیموند مو سره هیلپ کوي او دای دغه خونی کیږي دا نه مطلب حالت هغه نو شي بیا مطلب میسج جواب نه درکې دوه غلطه د انسان بل انسان ما کوي ډسټرب ما کوي او که هیلپ کوي شو هیلپ ضروری ده انسان سره او مطلب د کوم انتظار کولای د انسان ته نه په کور چې انسان انتظار شي هغه خریبان خلق دي موږ د صرف منډه تړو اپو نه شوي سامان د وریوسی خونی تالتی دی او تکید یالتی دی او تکید زه تاسو ته پیغام در کوم چې پلیز دا شی او څه هر څوک میسج کوي او پچکی ډیماند نه ما څه خلوي هغه هر انسان د ملو شي خبره ده نور یو پیغام بل در کوم څه ایمو کلیوال څه کوم عربو ملکو کې یا یورپ ملکو کې کوم ګروپونه جوړ کړي دي او هغه ګروپو والا ته زدا پیغام ورکوم چې هغه کوم میسج کړي دي هغه میسج کې چې کوم قسمونه خړلې دي نه اختیار انداشې دي دوره حالات یعنی مطلب متوسی بوره روان دي کورمی کې ناغو قسمو لواجینا زه تاسو ته پیغام در کوم چې را څوره مدد کیږي د سید عبید سره او مرسته وکړي چې دا کوم سید عبید دی کوم مشکلات دا حل شي پلیز دا 14 लाख रुपए 16 طریقه پورې 7 लाख रुपए دی او که 16 طریق نه بعد شولو نه دی حالتي ویلي خرچا زیاتیږي نو زه تاسو ته پیغام در کوم چې را دا یو کول کیږي پروته نو تاسو مهرباني وکړئ څوره مسافران یو هغه سیدان یو که پښتانه یو که میامریدان یو د سید سره او مرسته وکړئ چې د سید زندگی بعد شي او خپل زمانو سره کور ته لاړ شي او خپل بچو سره یو ځای کینی دسترخوان انسان خبرې کړي به کول وي نو مطلب تاسو هغوی ته سترګې وغړوئ نو زه ډیره مننه کوم ډیره شکریا کوم
یغو د مولا منونکو ډیره مننه کوم چې هغوی موږ سره هیلپ کوي، مدد کوي او موږ سره نه خلکو سره هیلپ کوي چې هغه څه لري نه غریبان وي، مطلب مرستې چوب نه وي، نه هغوی سره دوی مرسته کوي. ډیره ډیره مننه. بادشاه د کربلا هر د مولا منونکي څه هلته مشکلات وي ته حل ساتي. نور اسکرین باندې کوم نمبر دی دا به تاسو ته ایشو کیږي د کومې ول نمبر سره رابطه کوئ ان شاء الله د واتساپ نمبر اوي موبایل هر څه به موجود وي. السلام علیکم.